آخره وكان ابن عمر يفعل ابن عمر ومباسه. او باب الصلاة الى السرير کت مخامخ مسکول یعنی قدم سترہ کول. انا عشر قالت عدلتمونا بالكلب والحمار. یو حدیث راضی چی سری مخیط سترنی هر تیر شو یا سپی تیر شو یا شغا تیر شنو منزه مات شو. ابا ترمیزی که اللہ راشی عاشی تچاوین عاشوی خمندم خروش پوزر برابر کرو ایز پخپلا با پرتاو مو نبی کریم با مخامخ مسکا. دیو جن فقها سلو واروی تقریبا چی دخل تیرے دل دخار تیرے دل دسپی تیرے دل مفسد بسولات نبی. اوان حدیث محمولی پا قطع دا خشوع خضوع واصله بین المصلی و بین رب دخله و دا منگزار پا منسی و ترونی نو خر او سپی او خد تیرے دو سرا ندشلی نو فساد حسی پی نرازی و فساد معنوی پی رازی. دا دریس زونه چیدی دا سلی موز خرابی دیتا دا شیطان جالا ویل شد هر چی آواز کی دی شیطان میں او سپیر شیطان کی سرگندی دی دی سپی پر شکل کی او خدم حبالت و شیطان و شیطان جعل لے نو دی ابلیس جنوبانی خطر آگره رسی دا سلی مخی تطیر شو سترنی نو خطر صلاة راولی. امام احمد صاحبی دا احد جز معارض ما سرشتا خود سپیر آسر نوی معلوم ماغبه دا سپی تیری دل مقصد دا صلاة تے او دا خد نوی ذکر دا خد عائشی حدیث راغلی چی مختا اقراتوا او دا خر حدیث دا ابن عباس راغلی چی ابن عباس پا مم صاحب سوانوا او تیرش او دا سپی معارض نوی راغلی او سلور باقی فقهاوینا سپی نوی ماده ذکر سپی کی کلا تور سپی راغلی او کلا سپی سر مجوسی و یهودین ذکر دی. معلومین دا و ابو داود کے راشی امراد دا فساد حسی نوی فساد معنوی دی. دا سلی منز کے فرق راوالی امام بخاری برستو دا دی معارض حادث نقل کی معاشی تا چاوئے چه خر سپی او خض شیزینا دا دی تیرے دل مفسد دا صلاة دی. دا وی منگم خروس را برابر کو منگم سپو سر برابر کو یعنی تاسو با پیشوی نئے پا کلام دا رسول اللہ ذکر دا با محکی پرتاو آغا با منز کو اور زمان با کل ضرورتو دا بلد لگراو قیدو نظام یو قسم موروش نبی کریم با منز کو ماوی عدلتمونا بالکل. دا علماء ما لقبل استاذ سم نوری دلی دی هر شی چی مرشی نو بدن انسان آوی بغیر دا دروشی آما سپی خر او خزه دا خزه دا آزادی دا طول فتنو سر دا حکومتونه چی دین ختمی ندی خود الازادی بیاتا ورس لیکن خلق خو خطرناک دین ختمی یا دا ختمی روس چی کمیونزم خواهی دا خود پواس زوان خز زوان سره چی اوزیش تو دا پکی چارا اوسلی چی خدای دی دا پکی چارا اوسلی چی دا زنانا دا پکی چارا اوسلی چی دوزخ دی رازم ازیتاو نو کمیونزم دا شد پواسطه خوریگی هر عقیده نو دا حکومتم کوشی تاکی چی خز زیاد خوریگی او دینی خورش بے اگر دین جہاد بے ختمی گی ذکر جہاد بے دین جذبی جنگ تا ہوئی اسی قومی جنگونا بھائی آغا خدا اسباب و تفریری او جہاد چیز دین پا فکر آغا بینی نا امریکہ خود مردہ دے مسلمانہ ہوں جہاد نہیں آرے گی لیکن حکومتونا چی دا منکی پا غیر کی پراتی دی آپ دا کوشش کی چی خود اللہ ترقی ورکی دا حقوق نسوان پنم ددی پنم کہ قوم نہ غیرت و حیا لارشی نشدہ دا طول فتنو دا طول فسادونو سر قسم دے کہ دلوی ملالوی و بازار ترارا ادام دلکے گرسی جردو ککی قم خلفی نوائی تاسو مونگی دا خروس پیسا برابر کو لقد رأيتني مستديرا على السرير مع بدنواني فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم راما يتوسط سرير
من دا کتب مقام حضرت لکا جنازه پشان فیصلی پاک رحمان اسنهو ما بدانا فخول چیزنی غشم و بیانتا مقامشم فمزم و مدن لخقو طرفنتا الله فانصل من قبل اجل السرير حتى انصل من لحاته تبرسمنا ومزان مقر او باب يرد المسلم من بين يديه سلمح کی سترنی او در تسوکتیری گنو رادیو کا منع دا رد واجب دی کو سنت ظاہریوی رد واجب دی کو سنت مخیطہ تیرے دو تبا سبحان اللہ تبا سبحان اللہ ونشنو قدی سینہ کی ولی سک ورک اور دا باقی پخاوی نا رد سنت سے زان با جگوڑو تمنا سے ویسے چیز جگڑا شورو کی واقشو خضو منگتو اللہ ورد ابن عمر في التشاور ابن عمر میں تشاور کم سک نہ پریخوت یعنی تحیات کا بنا تو سک بمخ کے تیرے لا سورتنی افراد تفرید تے لا غیر مخلدین دیر زیادتے کہ یہ احناف دیر کم ایک ہے احناف داسی تو مخی تیسلی تیری کم خرد نکے من لا افتاسی یا سبحان اللہ لا طالبان منزل تے جمع کم مخی تیری بھی زناوا منتاسی بلا سورتنی سے یا بے سبحان اللہ مرد دیکھیں او اغیل دیر زیادتے اپسیلہ کی ہوئی سر وفي الكعبة كعبة كذا نمخ تسوق تريد الله فرضات وقال إن أباه لا يقاتل قاتله كخامخات يريد جنة تركي جنة مرتره أبدنا أبو معمر قال أبدنا عبد الوارث قال أبدنا يونس أحمد بن هلال النبي صلى الله عليه وسلم پریواتل خنده پریواتل نکیبا اشاره وطا لکا خوطا بیزام نو نداقا موری فکرا قال رأيت أبا سيد أبو سيد خدري يوتن موسكا ودجميع فرد يصلي لا شيء يستره ستريت ونعبه فعرف شعب من بني أبي معيد من يشتاق بين يديه يوزل ميود أبي معيد دخاندان نمحيط تريده فدفع ابو سعيد في صدره ابو سعيد ولكنك الله فنزل الشعب يزلميك فلم يجد مساعد بل العار نوع لله بين يديه دار محكي تقاضين بزور وركروا تبليغ والو خبر فعاد ليشتاق بيت يريده فدفعه ابو سعيد اشد من الاول دور بيزا الموزيات تقوى دارك فنانا من ابو سعيد دکن دلوک ابو سعيد اولاد مروان تا مروان لبنی امیہ حاکمو اور دا مدینی والیو اگر شکایت کو کہ ابو سعيد زو والا موپسی ابو سعيد ورا مروان وقیمان کرلے ابن اخی کی دعوارا دی ولی ہوا قشت دخلق دعوارا يا أبا سعيد هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضور مبارك إذا صلى بالكلاشين يذكره من النار لو سرير ستريت موسكي فهذا أحدنا يتعاد بين يديه أو سلط مخي تيريه فليطاه بكل وجه من أبا أو كخامخاتري فليقاتله فإنما هو الشيطان لا شيطان دعيان داره ستيريدو دا مسلي فمن كسلور سورة دي يقول طويل جرعه ودي ده حديث نمي خبر طويل لا غير مقلدين نعطيه التفقه في الدين حكمة ومصالح ده دين نبي خبر سلور سورتونه تیرېدو یو دار سړی په کولوځي کې ولاړ سوترې تنه او مخه ته سړی تیریږي او دې مصلی ته نور زینم شته غلط دی کې وبره او تیریدون کې تم نور زین شته او خامخا هغه مخه تیریږي دې صورت کې دواړه ګناهګار دي دا مسلم ګناهګار دی مارم ګناهګار دیمه صورت ته مسلم بل زینی وی ټول زینه باندې دې مجبور دي چې دا نه او دا مارم بل لار نه او د سمات زور ور کړی او بل زینی او دې خامخا هغه مخه پیشي نو دې صورت کې دواړه ګناهګار نه دي نو مسلم او نما
دیمان صورت تی چی مسلی تا گنجائش فی التودردی شدل تا او مار تا گنجائش نیزه که دروازه پا یو طرف تا ندی مجبور دی چی تیش ندی وقتی مسلی گناهگار دی مار گناهگار ندی سلورم عکس دی چی مسلی تا بلزینی بغیر دینا او مار تا ددری لاری وی او خامخا دا غمخ کی تیری گی ندی مار گناهگار دی مسلی گناهگار ندی نسلور صورت نشو یو کی دوار گناہگار دی یو کی دوار گناہگار نہ دی اور یو کی یو گناہگار دی خبر پی ہے ابا بسم اللہ بین بالمصلی تو سبھی تیر شد مصلی پر محکی زید بن خالد زولے گلب مسلم میں سعید ہوئی ابی جوہیم صحابی تا یہ تقوشو کسیتاب رسول اللہ مبارک سوری دلی دمار بین بالمصلی مبارک ابو جہم ورتوی حضور مبارک وی لو یعلم المار بین ید المصلی کہ پتہ لگی چلا تیری دن کے دا مصلی کو من کے دے سمر گناہگار دے ماذا علیہ سمر گناہ دے پسر اللہ دے مشوار لکانا یقف 40 کہ سلوی خدری دی دا بدل بہتری دا تیرے دونا ابو النظر ہوئی چی سلوی خردی یادے کرے کہ سلوی میاش کی یادے کہ سلوی کالا صحیح سلوی کالا دے لیکن ابن ماجہ کی 100 سنت اندار لے سل کال عمری گی یعنی آغا تکلیف چی دا ولار سل کالو کی سلبان در رضی آغا تکلیف بقبول کی و دا مرور اگا گناہ و عذاب بقبول نکی دنگل گناہ دار سل کال عمری گی خمخ کے لئے تیر نش لیکن تیری دل گناہ و تکلیف دا دی ولار نزیاد دی اور باب استقبال الرجل کہ وہ سڑے مخامخ سے بھی تناسب ماتا گورے دا سناستے وہ سڑے مخامخ نسکر یو نہ جواز معلومی گی بل نہ منع معلومی گی دی تطبیق دا قولینو کئی آغا وقت کے دی مخامخ ورطا مزنکی کہ دی پاغا مشغولہ کی گی یعنی دا آغا مخت خیال کی گی پوزی تلگیری تا آکا مشتغل کی گی پنن و خیر دے وکرہا عثمان یستقبل رجلا وہو یسلی عثمان سے بوے مخامخ سے بھی تمود رہے گئے وہاں اذا اشتغل بہدا دے تدبیر گئی تو فکر پاگ بد دے دا فاما اذا لم يستغل به تو پاگی فکر نہ بدے دا فقط قال زید المسلم جن ما بالے تو زخو پروان نہ رم ان الرجل لا يستطيع صلاة الرجل طریقہ تکین مند سڑی منز کے یا سڑی مخامخ ولا ناس سے تو ورطا مخامخ منز کے پاگرد کے ذہن بدلیدن و مخامخ منز ورطا مکوا آکا مخت نبدلیدن کوا زید بن ثابت دا جواز آئلو عثمان سے دا کراہیت دا تدبیق کدد بار قولون فرمینس کی آدھا اذا اشتغل بھی نزل اسماعیل خلیقہ اخبرنا علی مسلم علی مشمس انا عشق انہو ذکرنا اندہا مانتا و صلاح عائشی پا مجلس کی چوئی چی مون پسماتی گی نچاوی سپیو خارو خدے ماتے عائشوی لخد جعلتمونا کلاما تاسو زمون سپیجو کنی اسپو سرم پسخ کی برادر کی ماتا نبی کریم یاد دی چی من دیکھو اور زبداغو لخدے کمنس کی پرکاو من پفراس اور زمان ضرورتو مخامخ پنکی ناکتب پا مطب مطب میرا خود طرف ازان روحتو جائزہ نو سڑی مشغولہ کی دکتے نا نبی کریم ذکر ورطا مخامخ مسکر اور باب صلاة خلف النائمان حدیث رو دو سڑی دی ورطا ورطا شاعت مسکینو خیر دی بظاہر خدا چی بعدوانا چی شیخ کارنشی نو که دی سیزن احتمالینو خیر دی قال ابن زید عائشی بھی حدیث بیانے وانا رافعة معترضة زم مخامخ پرتوم و دبوم و پپلنو على فراشی بیزا عرضا یوتی اخذنی فوقرتو ویتر وقت کے بورت نزب انپاسو لهم پخپلن میتر اباب تسمي خلف المرمى حدیث بل باب دی نفل کول دا خد شاعت روانی عائشہ بھی پرتوا اور نبی کریم بمسکر اور کلا بداغا سجدی پتے کی زما اختے پرتے ہوئے زما پختے بیلاس کے خود ما بختے راؤن میں ابا من قار لاس کا صلاة شیعون اور لاغ علماء چی پتے ریدو دا سزبانی من نماتی گی دا جمہور رے خوش کرے درے والا امامان احمد سے بھی دسپی پتے ریدو من نماتی گی اور دا خد و دا خر معارض حادیث راغلی من نماتی گی
عائشی بھی مجلس کی ذکر شو چې کوم شي مونږ ماته نو چې هغه سپي خر خدا نو تاسو زمونه خرج ورکړو سپي قسم دې ماته یاد دي چې حضور مبارک ومنځ کو هغه فقط پرته دا قبله او ومنځ کې زموږ ضرورت لږه کې نه کم نه د خپل د طرف او میزان دوه پيو یہ بل حدیث کے علماء دفترنا ابن شام روارے نو ابن شام نے تپوس کئی چمون پسماتی گئی پیشی نماتی علماء تعاون زبیر میں عائشہ ہوئی یعنی داخل حدیث معارض راغلے من نماتی گئی لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل بين المطر بين معنا حديث أبين بل حديث کے كان يصلي حضور بكلا مسكم وحامل أمامة بنت زيد غير كبير ولي وأمامه بينا سيرا بزینب لور دا او دا بالعاص لور دا بالعاص اطلاع دا زینب لور نو چه سیده بے کور کی بے خودا او چه پاسیده منو غیقی بنو ماشمو غیقی نیولی نو چه غیق سرموز کی گی نو تیره دل سرق و خود موز کی او ماشمی مور منو کنو نبی کریم سر بلده او نبی کریم بدا ماشمان سر دے امین کول شفقت دیکھو نو دا بورتورون خطا دا نسے لاس بیتراتوک من دیکھو پولا مجھے کیولا سیدھا دیکھو نا کہ بیستا کنا بہت رہے اسے بے برا پاکیدن بے بہت پورن خطا اللہ اس بیچے رہا اور باب ندا صلی اللہ علیہ وسلم فی حائضا کہ سرے مخام محمود تپیو بسترے کرے کہ حائضت پرتے بے معنی عائشی اور ام سلمی حدیث بیان ہے میمونہ بی بی وی زبا مخام پرتو اور سب دا جامع هم کله په مارو ورده دي اعظم په حیزوما واصلي وانا لجبني نعمه في راس اصحاب الصوم وانا او بعض الحج يحمد رجل من التموين بالسجود لكي يسجد كسري بخذ الاخذ في سجدي زي ورتفريز داروا من لما اتخذ العقيد مده ما طويل نبي كريم بفعشي لاس كي خورك اي بختيرا ونكني لما تشافي كله طويل لاس كي خودوتا بيع دهوي بين معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكعبة جمعه هذا محكي على شيء حديث وحضور مبارك وفرمانات كيا أو باب المرأة تطرح عن المسلي شيء من العذاب دا كل معارضة حديث ذكر كي چه خد راشي و دا سوينة پليتي لركي دا عمراوانا النبي كريم معنى محكي پليتي وردين دلي وكان باب نداو خيال ظهر المسلي قدر وضيفة لم تفسد عليه الصلاة عنه دلتا في بل باب دی نو باب المرض تطرف المسلی شیء من العذاب که خود راشی دا خود سلینا که گندگی لرکی نو ناخذ دا من نوے نبی کریم منز کومانا حدیث تی اور دن دا قریش مجلس کے ناستوا یو سڑی خبیث وی داو بیم نیمی وید دیری آکان تا گورا شکشتا چی دا فلانکی خان علا رسوی او دا غیر رسوتو او وینو اور پیروان تا ارادو کی اور غروری او دا پشه ورغردی چی دی تو سجده کی پروی نو دا وقتی آغاش آچی اقبیم نیمو امائد پاسر حضور چی سجده اکران لاغن نیتی دا اوگو کی خود اور نبی کریم ناستو پر سجده نبی خندل پا یوبل کنی وطن یوبل تو یلکه دا تاو کبل وی دا تاو کسوب دا سی کار کر نو چا فاطمی وی تو ہوئے راغ جینه ولو بی کور یا کور مخدا نبی رحمان دکره او نبی کریم نے دا وردو او دیتا محامخ کو دیتا کنزل شروع بہادر لوا نبی کریم شرع پاسر دا خیره وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش خدا لے قریش توبور بين نمونه واستغفر عمرو بن هشام بن ربيعه شيخ بن ربيعه الله نمونه عبد الله قسم دے دا بچا نمونه چې رشي دا مردار دا مولود الجنگ بدر کې مردار پراتو اده کم ته راخل او نبی کریم دے وحد اصحاب القلیب لعنه ربیبا لعنت نو دا خضر على فاطمه بی او نبی کریم نے غلر صلی اللہ بس او صلگا وکن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها
امام بخاری د بعض شروط د صلات تفارش لکه طهارت او ستر د عورت او تطهیر د مواضع د صلات. اوس د مواقیت بیان. مواقیت جمع د وخت، میقات هغه وخت وای چې هغه کې عبادت مقرره. میقات خاص دی او وقت عام دی. بیان د هغه اوقاتو چې صلوات پکې مقرر دي. مواقیت کله اوقاتو ته وایي او کله مکاناتو ته وایي. هغه ځایونه چې هغې نه احرام ته ویل کېږي. باب مواقیت الصلاة او فضلها. یو ځل مواقیت الصلاة وایي، بیا وایي مواقیت الصلاة او فضلها. نو لومبي کې مقصد بیان د اوقاتو د مطلقاً. د دویم باب کې مقصد د اوقاتو صلواتو خاصه و چې دا په وحی راغلي دي کې په اجتهاد د نبی کریم او فضیلت د دې بیانوي. ناول یو عام عنوانو بیان د مواقیتو د مطلقاً. دویم خاص عنوان شو چې دا مواقیت دي چې په وحی الهي باندې مقرر شوي دي او دې دپاره جبریل راغلی دی او دغه باعث د فضیلت هم دی. وقوله تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته علیه. دې چې آیات ذکر کوي په سر د بحث کې ما ورته ویلو درې مقاصد دی. اول دا چې تبرک کوي بذکر الآیات فی مبدأ البحث. دویم اشاره کې اثبات د دعوی ته په دو دلیلینو وسیلینو، یو په قرآن او یو په سنت د مصطفی. دویم دا په منزله د متن ګرځي. دریم او دا آینده حدیث شرح ګرځي. نو دا آینده حدیث ټول شرح د دې آیات. بیا دلته کې د یو لفظ تفسیر کړي د موقوته په موقته سره. نو دو خبرو ته اشاره ده. اول خدا چې دلته مجرد په معنا د مزید سره ده. موقوت وخت مقرر شوی او موقته تعیین او توقیت. دریم دا چې دې د جمع حقیقي قائل نه ده. نو هر منځ لپاره شریعت وخت مقرر کړی دی. متعدد هر صلات د خپل وخت کې جمع تاخير باندې بابونه یې دي او جمع تقدیم خو بالکل قائل نه ده او جمع تاخير کی گنجائش معلومی. عن عبد الله بن مسلم قال قرأت على مالك ان مشابه ان عمر بن عبد العزيز اخر صلاة يوما. یوزل عمر بن عبد العزيز چې والی په مدینه کې لا بادشاہ نو بني امیہ او داغي والیانو با اکثر منځونه رسته کول. مدد مازدیگر منذ رشتک. نو عروه ابن زبیر ورطرائی فاخبره ورطوئی چی مغیر ابن شعبہ یوزن منذ رشتکڑو پیرا کدے والو. نو اغلا ابن مسعود انصاری وراره ورطوئی یا مغیر دا سکے ہمیشہ دو خیار طریق کار دائی چی دے وعد نصیحت پا زمن دا قصے کی کئی. عمر ابن عبدالعزیز ته وایي چې دا مونږ رستکول ښه نه دی. دا چې برای راست هغه ته نه وایي. وی سه مغیره ابن شعبه چې والي په عراق کې نه مونږ یې رستو کړه. نو ابو مسعود صحابي ورغی ورته وایي دا څه کې تا ته دا پته نه لګي چې جبریل علیه السلام را کوشي د بیان د اوقاتو لپاره. نو هغه مونځ کړو ورپسې حضور مونځ کړو بیا مونځ کړو ورپسې حضور وکړو نبی منذ کنو ورپسی حضور پاک وکړو. داغه مفصل حدیث ته اشاره چې مون ترمذی کې ویلو هذا وقتك ووقت الانبیاء من قبل. بے نبی کریم منذ کو بے منذ کو نو ورته وای نو جبریل په اخر کې بهذا امرتو ما ته دا حکم شو چې تاسو دا تعلیم درکم یا بهذا امرتا تاسو دا حکم کیږي چې د قشان د اوقاتو مبدا منتها به معلومه کې او په عمل کې
چې عمر ابن عبد العزيز صدا قصه وکړه نو عمر ورته وای له عروه علم ما تحدث به خیال کا ودا سره او ان جبريل هو اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لا غلي دا بیان دا اوقات دا پاک اور وای ما ته بشیر ابن مسعود ویلی دا پلارنا غدا عروه پلارنا اور وای ما تخپل ترورم ویلی سید الکائنات په دماغیګر مسکو انور به پسهن کې او پانګن کې لا انور ببرانو خطله دا عمر ابن عبد العزيز چې عروه وی علم خیال کا دا سره دا چې معلومیږي چې دوی جوړه د اوقات په بیان د اجتهاد د حضور مبارک مقرر شوی دی دغه په آسماني وحی نه راغله ځکه دا ناشنا خبره وګړه چې جبريل دې د پاره کو شوی دی او دیم علم کی بعض خلق عالم وي دا حدیث ته به سند ذکر کړو ذکر تانه مغیره لیدل نه دی ابو مسعود لیدل دی نو چې څوک مرسل روایت نه قبلې دا غي په نسخه صحیح ده او چې څوک قبلې نه د احتیاط د پاره ویلي چې څنګه به سند خبره ذکر کې عالم ما خپوکا سند ذکر کړ عالم معنا اسنه من ورته سند در ذکر کړ چې ما ته د ابو مسعود ویلي بشیر ابن ابي مسعود د خپل پلان نه راځه مسند متصل بین عائشی حدیث غلط ذکر کا کیا ہمیں براہ راست ہو رہے دل عمر ابن عبد العزیز کے دو قسم دلیل نقل کا یو دلیل عام چی جبریل گوڑے دا بیان دا اوقات دا پارا غلی تو دا بے خیال کا او یو دلیل خاص ذکر دن تاخیر پا مازیگر کشو وی خیال کا دا مازیگر منظم راہم دے چی نبی کریم بمونگا وقت کاؤ چی عائشہ وی نور بزما پانگن کیو برا برانو خطر او انگلونه وارو نچه وارو کی انگن او سهن کی نوری خو وقتی مسکاو یو دلیل عام شو بل دلیل خاص داغا حدیث مفصل ذکر ده او جبریل علیہ السلام دوزن راغلے پا ترمیزی کی منوی حدیث د نور شرط مطابق نه نه ذکر نه کړو او اجمالا نه ورته اشاره وکړه دا اوقات ولی شریعت مقرر کړی علماء وی پکار را چې هر وخت مسلمان عبادت کوله لیکن هر وخت د سره د خدای نعمت او احسانات دا ساتي سړی علي او باسي او دنکای دا پخپلم د نعمت لري سارا کلم او سوق کلم سارا کلم بنش یا سوق کلم بنشنو روح بموزیک بنوز نو د خدای نعمتونه په بشمار دي نو پکار دا چې هر وخت سړي عبادت کوله موږ استاد ته یو شعر اورېدل ولو أن نفسي مزبعها مليكها هذا عمرها في سجدة لقليل ولو أن نفسي مزبعها مليكها هذا عمرها في سجدة لقليل زمان نفس تاها وقتنا چه خدای پیدا کرده اور طول عمر پا یو سجدہ کی تیر کی نوم دا لگا لیکن خدای احسانات دیر دی مگر احسانات مطابق شکریہ ادا کول پکار تو انسان چونکہ کمزور ہے بے خوراک تا سکاک تا خوب تا محتاج ہے میں لگ لگا اوقات پہ مقارنہ کروں چلی لگ لگا اوقات کی عبادت کیا باقی مرتفرے پہ عبادت حساب ہے یہاں دیم دفتے وارک چې د انسان مسلمان
دې د ملائکو په شان شي. ملائکو د ده په پیدا کېدو یو قسم اعتراض کړو. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها وتقليل زورك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. ودا سے مخلوق پیدا کړي چې فساد وکړي. نو خدای پاک وی ما ته معلوم نو چې مسلمان عبادتو کې سره تقاضو نه سره د خوراک سکاک د حاجت نه نو دې د ملائکو په دغه کې داخل شي. ملائکه خوراک سکاک نه کوي نو کار وخت عبادت کې څه غم یې نشته. نو خوراک سکاک ته محتاج یې او بیا هم د انسان ضروریاتو نو خدای پاک ته لږ لږ اوقات مقرر کړي. ولی مسلمان چې عابدی دی له ملائکو نه غوره ځکه ملائکې خو تقاضا نه لري او مسلمان تقاضا لري او د تقاضو سره عبادت وکړي نو دی د ملائکو نه په درجه کې اوچت ګرځي. حافظ شیرازی وی بدم گفتی و خرسندم نکو عصاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز عباد لب الالی شکر خارا. یہ خلائے ماتا دے بد ویلی انہو کان ظلوما جہولا من آدم ظالم و جاہل. یہ بدم گفتی و خرسندم بد دیرا طویلی خوشالے عصاک اللہ نکو گفتی دیر بخویلی جواب تلخ میز عباد لب الالی شکر خارا. د فضوشن لو سر تریخ جواب خوان کئی نو خدای تلوی ذات نو خیر دے کری رات نو چی بنیادم عبادتو کی نو دے دا ملائکون ورگ بے پکار دا چار وقت کو عبادت شکول ہے نو دا شپی او دروازے دیکی دری درجی پکار یو اول یو میانز یو آخر نشپک منزونه پکارو درې دروازې او درې د شپې سا وخت کې من مقرر بیا میان دروازې کې خالص میان نه لږ وروسته کړه ځکه دې په کار کې مشغوله نو بیا حصه دروازې راشي بیا مازدیګر کې چې آخر دروازه بیا ماښام اول د شپې بیا ماسخوتن نیمه شپه پکارو خو نیمه شپه کې را پاڅېدل ګرانو نو خدای هغه رامخکې کړه او هغه رستې درېیمه حصه یې معاف کړه خو دروازې نیکانو دپاره پرېښې ده کلاو که د تهجد لمونځ نه را پاڅې نه شپه او واپس کې به راتله محبته بس نوادم هلته به کوشو د خپل په خېټه کې اذا ذهبنا بس نوادم چې د خپل د خېټې نه به اوچت شو اناها بالبطحاء انت كده كركان شاهد مكاوة التي على شفير الوادي فغارد الطرق الشرقية مشرق جانب تعرف سمع انت كده اشبتي ركلا نبي كريم بدشتي كورت انما تشبه بارتي رولا ساعتي برات حتى يصبح تسمع مشر ليس عند المسجد الذي بحجارة دا چوي الجماعت كم جوزي تاكاكم داناي وانا على الحكمة التي عليها المسجد نطاق ديريه تفكم بعد الجماعة دول دا زمين زمانتي وانا ازور غلين اصلا وإرادتا فقواني إذا عرفات سو شعر ذكر اقحار نبارو وسا نقشي بدلوتون كان ثم خليجا انت خليجو خليج داخل زيتا ويدان شانتك تيو بفت مدريج يصلي عبد الله عنده زما استاذ عبد الله زما نیک مولا ابدا تموز کو فی بطنی کو سبن دا اخفر پخیتا کی وڑی وڑی دبیر شبو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصلي نبی کریم بدقضے کی موز کو مدا چی جماعت جوڑ دی جماعت لگی چھت سے مدا بل جماعت یا غلام دی دی آغا بے لیکن ابن عمر وکروا حضور نبی قطر او یادول بے فتحا فيه السيل بالبطحاء انت كباران وبو كركان فاركولي حتى بشن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه
هغه پټ شوی دی چې عبدالله به پکې لمونځ کوه. وعن عبدالله بن ديش وعن عبد الله بن عمر حدثوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير اچ کم دی ورو کی جماعت کے مخکې دا الذي دون المسجد الذي بشارة الروحان اغل دین دی جماعت سره شرف الروحان شرف الروحان تشبيه الروحوي دا غزه کو چې دو صحابه او جاسوس خدنی ولې وحتى عبد الله يعلم المكان عبد الله وما كان مكان هم كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نبي كريم بكي مسكر يقول سمع عن يمينك دا خطر التراضي حين تقوم في المسجد دا جكم جماعت تيوي دا تينا دي دي جماعت کی چطور رہی نو خطر التراضي دي چكم نبي كريم بكي مسكر لیکن بعض جماعتون خلق پسي زي جول كريو بعض خطاشين وذلك المسجد دعوه مسجد كم دا أسلي على حافة طريق اليمنى فخطرت دلائي وانت ذاهب الى مكة مكيتا وردا جهتين بنديگی چی دا سزی نو خلاف کے دا سے راضی اور چی دا سے راضی نو خلاف پر دا سے راضی لیکن امور ذاتیہ دی دا ذکروی چی پر خطرت چی مکیتا روان بینه و بین المسجد الاکبر دا مروک جماعت دا اصلی دے دے دا دی مروک جماعت دا دی جماعت کی دمرا فاصلہ نا ارم یتم بحجر لکا کانا سڑے پا موٹو لی دمرا فاصلہ ان لسپیزل لزگل او نا حجار کیا دا دیتا خدا فتونا کلو آگا وقتی نگزون وانا من عمان دا بل دے یا دے کانا یصلی الالعق اللذی اندم صدق الروحان ایخ دا غر سکے دوئی دا غر سکے روحان چوزے دا قدر کی بے مسکا وذلك العرق انتهى طرف ولا حافظ الطريق دا دا غر سکے راغننا نارتا غارنا نارتا دور المسجد الذي بينه نزيع الجماعة سرع سيدا عرق وضع دا تلوم فمينسك لا أوريدون فمينسك وأنت ذاهبا إلى مكة ستروانا مكة وقد ابتني سمى مسجدا أنت يا جماعة خلق جور كره فلن يكون عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد ابن عمر فعلك من نكو كان يترك عن يساره دا بيقصر تطريقه ووراءه شعب داس الشيطة بتفاتح ويصلي أمامه دبل مخي مسكو إلى العرق نفسه دا غرسك سرع بالكل متصل یعنی دا جماعت چیزی دا غزیبان نده اول مخی مسکر دا غرسو کے سارا وكان عبد الله يروح من الروحان في روحان متى فلا يصلي ظهرا له ما استحم النكو حتى يأتي ذلك المكان أعزيت بيزان نسو ويصلي فيه سبور عليك الكتاب ويصلي فيه ظهرا أنت بين ما استحم مسكو وإذا أحسن من مكة وكذا مكينة مراتب كان مرة بيه حمد السم بساعة كذا سمعنا بيوجه تمشكلة تقريبا أو من عصر السحارة قالت بشمني بآخرك الرسالة بأعرامك حتى يصلي بها الصبح دغذيك بين الصباح مسكو ونبي كريم بدات كل دوز دل هذه وأن عبد الله حدثه عبد الله ما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صحفا ضخمة مخي يونا لا غتا صحفا غتونا تقول ضخمة غتا دون رويسة سر الزيت رويسة لفرون الزيت عن يمين الطريق خطرة أفا بادي أنت نشتا كان وصل نشتا نخاريش تنكي نشتا ورنا ديو قتل ورجاء الطريق مقابل دلالة في مكان بكن يو أوار يو صحن النار حتى تبسي من أكمة بدأ غديرين مخي ووري دوين مريد درويسة لجن الزيد دا خاني درويسة بريد دا يوزيو أنت بدع جام بريدل دا غزي داك بدلت وزيز بديد يالك او کله به سفر پشان دیم جوړو نو هیته برید وي دا عمر څخه د زمانه نږدې داکا برید دا خانه نیلې د 2 میله فاصله کې یو ونه ده
بريد الرئيسي تغنيزين وقد انكسر علاها داعيون السرح مع الشبه فلسنا في جوفي على طوشبه داتا غتهونا وداتر عما طوشبه كاقا شبه لا ما وحكي كما في ابن عمر بيش عقل طبعا وهي قائمة على ساعة دعونا ويوسف مش كتاريخ ولا عرارة وفي ساعتها كسب كثيرة دعي طبيخ كي وري وري ديري كسب ده شبه موريته دبجه دا يبدل بيش وانا عبد الله بن عمر ما تبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف الطلعة فالطرف الطلعة طلع ما خذيته شو مفكرة وندي كده بارا في وراء العرش ده عرش ده مخي عرش ده زين منه وانت ذاهب من الأحد بس حزبوه تنوان ده دين وسطة كده ندى من نشته عند بعد جماعة عند ذلك المسجد الحضراني نكذا جماعة وقبرني أو ثلاثة يا بريدي الحضور لكم من حجارة أخبرون ما خلق قتل شيء أنا ذا مريب جوي كل جبل عن يمين التاريخ طرف النار عند سلامات التاريخ عن كبير كاكين من الدلال بين أولئك السلامات بدي كيكورو طوميون كبا كان عبد الله يروح من العصر عبد الله بدا زوالنا بسطة عرقنا بعد ان تميل الشمس بالهاجرة كنوار بوابسشو دغامي وحكيني ما يصبحين فيصلي زهر في ذلك المسجد ابن عمر بدا ما يصبحين ما زال درجات ذا المساء نوز بلدي وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرحات المسار الطريق كوزيدبا دا غفون دلاري دا قسلار دلاري ترى في مسير دون حاشا تكم ليكو بيجي حرشا ترى نبري ذلك المسير لاصق بقراء حاشا دا غفرت ليه متصل بسكي دا حرشا غرطا بينه وبين الطريق قريب من الغلوة لذا غرب سكي او دلاري قمنسك دا مچوغن مربو دار غلوة مچوغن شونا بينك وكان عبد الله بن عمر يصلي الى ساحة قلت يونا راقونا سرى بمسكو هي اقرب صرحات الى الطريق لا رتك كما نزديونا لدغ سرى بمسك وهي اقبلهن دعونا فكي لورا ليا ذكورنا دوش بلدي وان عبد الله بن عمر حدث النبي صلى الله عليه وسلم في المسير انت لو بوزيتي وقال أنت بكزيدو الذي في أبناء مر الزهران نزيل مر الزهران ترى زهران نمضي بقواني قوسي سكن بيلين قبال المدينة طرفتا حين تحدث من الصفراوات منه چکزيدو صفراوات وچك مورانا چباغي ورخيزن بي لعند الأرض مكت الأرض خدا مورد الأرض ذات الورخير بس ينزل في بطن ذلك المسير حضور بكذيدة دا غفار فالأمن خيرك أن يسأل الطريق بس همیشه من ذكر خالص پلار بینکو لارنا پس کرس بے پاو واچو دما بے وکړه لار باندې خلک دې فالته خلک نو اوسه نو لارنا به یو طرف ته پاو واچو كونا بووني سنة كده غرسوك بوغرسوك سنة غرسة سوري اكسن او دا عرام ذيل وانت ذاهبا الى مكة مكية رواني ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الطريق لكن كما العرض وزيوب فرما شولو تدين نسك دون فاطمة دا إلا عمية بحجاب لك قلت سريب الأصل دوز بلده أن عبد الله بن عمر بالله بن عمر حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذيتوا ذيتوا كبكري دوز خارك دمر عليه دمت جماعة الله ربا من لكريبي ذيتوا وبولدون لكريبي بعد مكين كرمي شمال مغربي على آخر ندا بخواد مكين بار نزدي وش دم خاكر على
ويبيت ضد بشبتي على دوار بيت الله كمتر حتى أصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة دلت بين سبا من سكوت مكة تمرارا ومصلى رسول الله ذلك على عكمة غليظة دلت يود دبرة عكمة غرب دبيت أول ليس في المسجد الذي بني ثم ذاتكم جمعة جوري ذيكنا ولكن أسفل من ذلك بدين الآن ديري على عكمة غليظة ويوديري تحت وعن عبد الله بن عمر حدثه النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرزة الجبل أنت ذكرت وسكت بمحام مسكو الذي بينه وبين الجبل الطويل ذي غر أو دبل غر فمينس في الدسوك راغلي أغلوي غر كعبية محام مسكو وجعل المسجد الذي بني سمى ذاتك الجماعة جوڑ من دقلے کی يسار المسجد دا میں قصة رسطة الجماعة بريخا لطرف الأكام فطرف عليه ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه ده حضور زيد الجماعة ما مسجد على ذي جماعة مغادر على الأكامة السوداء لا تورد ولا لغا تدعو من الأكامة عشر حمران دعينا ملا جزبرين ونحوها ثم تصلي منك مستقبل الفرزتين بعد غروب سكت بمحام حضرك من الجبل الذي بينك وبين الكعبة بعد غرق حسي تستوعد كعبة فمن كذي واستطيع سليل بيجي پورا كده أسلنا بموه ما تصدق نقشرة وحولنا نقشرة كملابانة كده زي من يمونه لنور باكستانيستا المصمتان او دا ناشنا لار سره تعلق لري د غرونو د اونو د خپلونو ذکر دی او نن په اوس نشتاونه ورته یو غرفه دلته اوسه زه اکثر نو هوټل کې مداونه انت داګم بلور دی بيزوګان ناشي دا شعر بيزو دمر بيزوګان ناشي ورونو کې بيزوګان خلق بلا بطر غردو یعی پچراش نارینو زنان دا غرنو مروش نوٹمول اللہ رو غارده او گٹی بی پتی نشتن پتی تانتے که چرتا با پیدا شوی انتے تو گل جوڑ کنو چار کورمو چوبی انتا که بینسان وینی چوبنی بینی کوشش کئی چی عبادو کی او با پیدا که خوب بکنی دے لینی زخیم چې هغه ملک وینه د صحابه عظمت او قدر منظر کې نور مراد چې خدای دا څنګه خلق په دې ځکه څنګه ګرځیدل او څنګه دین دا رسول انځش کاله پسې کابل فتح کړو دل تر او پنځه د اشکاله پسې خور تر راغله دا پنځه د اشکاله پسې حضور پاک نه پس نو فتح شوی د پیغام پخوانی نمو بدیا بد پرست خان بینمی پیش آور شو دا تاجرانو علا کابل دا بد نم دی او کابل خان منجور لیکن دا طول بدی زمانا او بد پرست نقشی بلیگی دا دنیا حمام سترة الإمام سترة من خلقه لما مساجد بعض ختم شو ده سترة بعض كده سترة الإمام سترة من خلقه ده إمام تكسشي ولا رياض نور قوم نفارم دیکھ خلاف ہے حضرت امام مالک سے بڑی سترہ دا امام دا او امام سترہ دا قوم دے او دری وارا امامان مینہ دا امام سترہ دا قوم دا مسئلے دا خلافی پسیت سرگندی دا امام شاہتا او دا قوم مخیطا کی سوک تیر شو دا امام مالک سے پنیز گناہ کار دے لیکن دا سترہ دا مسلی پمینس کے تیر شو او دا دری وارا امامانو پمینس گناہ کار لیکن دا قوم تابعی دی پا سترہ کی دا امام نو سترہ دا امام سترہ دا قوم دا مزید من برای سترہ تیر شو
چې سوتره د امام سوتره د قوم ده، اذان د امام اذان د قوم ده، اقامت د امام د اقامت د قوم ده، نو قراءت د امام قراءت د چا ده؟ د قوم. باب سوترة الامام سوترة من خلفه. سوتره ادا د سوتره یو لیست مړی او د ګوتې مړی دغه سوتره زرم الله نشوا خالا السلام علیکم ویره چې کولو جماعت کې مونږ کوي کنه نو ستنې ته ودرېږي چې ستاسو لپاره سوتره دی. افریقا کې باندې دي اکثر واړه میزونه خلک په تلاوت کوي ځان ته کېږي مخې ته چې مونږ کوي یا جنګلوي یو ځای کې داسې واړه نو خلق سنت آغیجی کلنو کو سب تیریگی را تیریگی آئین تا دغنی دلتا طالبان پا دیکھ میل دا جماعت کو دریگی معارین تا گناہ دغنی تکلیف ضرب اللہ میں سبحانہ حسن امان کنا مشابه نبی اللہ نبی اللہ ان عبداللہ میں عبار انہو خالا اقبال قرآن من الرحمان الاتان نسور رالم پخرا اتان دا غینا بدل لخا خرون و حماق لنا و خلی اللہ تاوی او اتام چاہتا ہوئی خریدا دا من صاحب وادا چاہ اتانا مولانا ذکریات ترجمہ کی فخر من صاحبہ من دا انگریز خلیتا ہوئی گا نو اتام سوی دا من صاحبہ دا خر یو حمار دیگا یہ نمارا دی پا من بانے سو وانا يوم اذن قلنا حتى الاحتلام ضد لقت من ثم دول سكان وارسلت الاتان قطعه او اتان مطريخ وسريده ودخلت في الصبت داخلهم فلم يمكن ذلك لي احضن فما انكار نذكره فقد من وراء الستره او خرج من وراء الستره أما نتاو قال حدنا بالله دون جمهور علماء مسلك اختيار كنها چه سترہ دا امام سترہ دا من خلفہ ہوگا دا امام مالک سے برد اشاروں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے دا خرجیہم العیلے کہ اختر پر رضتون اختر کو میدان کی مین دیکھو عمارہ بالحرب حربہ ولکی دا امثال چه سر کی سمی فتولو بین ایدیہ مخامق بیودو لخخ بیکر چه سر کی سمی نو آقا خور احسانی کر دا مدینه ازمکه لگاوارا او باقی ټول پتشان او مدینه کې وګورئ نو ځکه آباد او فخار ته جوړ شو هلته اوبه لوی نعمت دی اوبه ډېر لوی نعمت ته دې بلوچستان علاقې ته لاړ یا د بل لوی اطرافو ته کولاچی د اسماعیل خان ته چې اوبه نشته نو شاعر بلوچستان کې بلوچستان ځمکه دومره ده چې د هر صوبې نه لویه ده پنجاب نه د صوبه سرحد نه او بنشتا والناس وراء من فتوه بين يديه حربه محكوم لشوا فيصلي اليها والناس وراء وكان مثل ذلك مستغفرا ومن ثم اتخذها الامراء اذا تبيني شي بادشاہ دا اختر منزل دي او مخي ترتني سرواني دا اصل دا چې نبی کریم مخي ته باندې روانه ان زمه ولا خاصه کوي ته به مقام محمود کو عید من بعد په صحرا کې او صلى عليهم بالبطحاء بين يديه هذا الظهر ركعتين ولا ركعتين تمر بين يديه المرض والحمار خذتي لشيري يعني او خرطي لشلار الديوان ومن وراء السترة والتريد باب قدر كم ينبغي يكون بين المصلي والسترة مصلي وده السترة من تسمر فاصلة لگا فاصلة خالص طرف الله سلام متصل کے لگا فاصلة بساس حدثنا عمرو بن زرع قال صلى الله عليه وسلم هذا النبي قال كان بين مصلى كل سنه وبين جدار ومر الشعب ده حضور مبارك وديوان او دا من کومنس کې د دمر فاصله لکه د چې له چې پتی دي شنګل چې له په کم دیم پیری دي شي او فوټ باندې اوس باندې ستاسو ساتل انځر مکه یو بیان فرض نه دی باندې بیان سره قال كان الدار المسلم عند المنبر بالجماع ديوان دا منبر سره ما كانت الشاة تجوزها ديوان دا منبر فمنس بلغ فاصله او مصلاة محاذات دا منبر
और चिकम ने कि नबी करीम सा के खुदा में बन खड़े हुए पर मेहराब के नाम उसने दाके खलक सिजदा लगे दादा हुजूर द खदमुन गैर ए बांध लिखिले भी मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हुजूर द मुन गए पर याद जन्नत के खान दादे फामिन बर के मेहराब के लिए मेहराब सुलेमान या तुर्क बादशाह के रसूल हमें जो उठे देखा ताजुल मुंगो क़ियामुल लैल बेरस्त को मज़ाहिद अमीन में जुमात न पड़ेगा ये चलो मेहराब ने तो मसले नबवी चला दाची अक्सर गई मौतुल्ला चाहिए ले बसकराना अबाब सलात हरबा हरबा नेजा व शल पुख्तानों और शल व लड़की यूसमी पड़ी ये तम शल वो इंसान सुनो खाना दाके क्या हुई कि हरबा बखल को सरखा होला विदे तम खामोह मुस्कोल दाखिल इबादत तशब्बुह और बादल असनाम नाराज़ी बिना अन्नबी सन का तुरक जो और हरबत को फली लेगा ने शल्ब वाला खाश मखामुह दे रहे थे मुस्को अबाब सलात अनाजा अनाजा हरबा दाता से पसंद न देंगे लेकिन वह जमीन का वतन सीने में अनाजन भी अमसाल और सर की वोड़ू की सुनी और हरबा वोड़ू की भी और सर की भी सुनी माँ कभी नहीं लेते और चले अगर तो और चला आलात हरबी तक पकवानी प्राप्त हुई वो देते जा रहे लेकिन हाजी से कोहरा पकवानों आलात देखे वहाँ के टोपा के न बमूनो न तमाचे قال خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوتي بوضوء فتوضا فصلى بالازوار والاسماء وبين يديه حمله والملك والحمار جمعان ورائحه حدثنا محمد بن حاتم بن الدين قال حدثنا شهزاد بن قال 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 سمعت ابو سلمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته في بعض طبقه وتبيت انا وغلام مزوج والكم من ورقه روان ومعنى وكذا شل او عصم يا امساء او عنزه يا بشر وكذا وعنزه يا با وكذا ويا ما عربي دي وسيع جبره فمعمولي فرق ترى من بدلي وكذا وعنزه يوم شلين فسفرقوا لا يتستراك يا عصالي ويا لختبه ومعنى دعوة او ورك جوري بمراته إذا فرغ من حاجتين عملناه لدعوة المشكلة بالمركرة هذه بيوضس بعض السطرة بمكة وغيرها بعض علماء دار قرشوه في مكة کی سطرة تاجت نشك دایا کرے نسی تو بیت اللہ شریف کی عصب خامخی تا سطن پریدے وانت ضرورت تائفین تیریگی خلق تیریگی ندی په مکه کې سوتره پکا دا خارج د مکه حضور چې حلت له باخر کې موږ کو سوتره وا خدا د حرم د شریف د دغه بار او د جمعه مثلا سليمان محمد خلصنا شكر طمع كان من الجهه قال خرج علينا رسول الله بالهاجره ارمك روت وصلنا بالبطحاء فاخرت راتمونك الظهر ولا ركعتين ونصب بين يديه على ذا مخط ولا وشل فجعلنا فتوجه حضور مخي وتسك فجعل الناس يتمتعون بوضوءه خلق بلا غلة شعرضا مبوك ومخو بلا سنة منزل تبركا او باب الصلاة الى الاسطوانة سنة مخامه مستوى وقال عمر المسلون حق بالسوال من المتحدثين اليها لذا في خلق وقتد والي وخبر جب شب لگئی الدين جاء حق المسلين لكراري يعني دا جماعت ترى خلق وقتد والي وخبر كلاري تريا خواشه دلت خلق سنت کی نفل کے لذا خبر کون کو نزیاد حق دا اچانه کہ دیتا مخامخ موز گئی مستنتا مخامخ کوا ورد عمر رجل يصلي بين اسطوانتين ان عمر راغ جماعت يصلي بالدوستن ميات مسكو وادناه الى سارية يستن تيران زيكي دلتا مسكوا فكان
صلی علیہ دیتا مقام مخموس کا جو سترہ حاصل شی و چاہتا تکلیف نہیں ان پر مین دے جماعت کو دے دن نہیں پتا یا دیوال سر نہیں دے اور چدے فاکرے مستن سر ہے ہم کنا مکیم نے بیان خان اپنے عزیز میں بیان خالقوں تاسی معصمت ملکوا دا یزید دا غلام دا سلمہ اذا وقت النیک سوادنم فیصلی عند الاسوان فی اللذین دا المصحف فریاض ذات کی لیا رسکن سرمنس کو چاہی تو سوانت المصحف پای مصحف شریف بپکی برا صوت و قلمی دیتا اسو سوانے عائشہ و اکالتا ملی رخان بکری دیتے دا حضور محراب شریف جس لاست داستان رہا انت بکلی دستوانت سیدت عائشہ من دا سوانت المصحف معنی مشهورا نماز قل نیتو یا با مسلم اراکا تتحرى صلاة اندها بالاسطوانة تدی استنی سندیر تلاش کے دمیش کولو کہ مقرر تملائی بدل تمیش قال فنی رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صلاة اندها ما نبی کریم لدلی تدی استنی سرائی مسکرت زدر تک انت اسکن بانی بعض اسکن بانی مثل اسطوانة التوبة وطورة بأبي لبابا اسطوانة السرير اسطوانة الوفود اسطوانة الحرق اسطوانة السترنی نشی تبی نظر کے سڑے نرازی ندارے نمخ کے خیر چکا میدان کے ولای نرازی سکو قال ابن سفيان عمنا عمنا سلمى قال قد أردت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع مشرعان صحابة لليل يبتدرون الصواري عند المغرب سكنوا تبيزرت عمنا صوت الدركات منذ في دماغنا مخير وزاد الشبطان مننا عشان حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حضور بقوره كبان بوش كور بون فمدى مدى مراتا ندان الدوران كي وبعض الصحابة الدركات منذ كور نبی کریم پختل نہ کرے نہ مہاجرین اولین کرے صرف سعد بن ابی وقاص کرے انصار بکول منگا نہ انکار نہیں کنے نہ انکار نہیں کنے کدے وجن امام رستشی یا رب المسجد والے نہ کوڑ شی برکات دا وقت ممنوع نہ رہا یا اینے اور بعض الصلاة بین السواری کے غیر جماعت د دوستونو په منځ کې موږ کولی شو په جمع به پکې نه ودرې یعنې سخت دلمات نه کړي نو د امره حالونه لکه حضور بیت الله شریف کې د دوستونو منځ کې موږ کړی نو د هغه وخت کې چې یاره د تېرېدو خو نه وه خو کوټه وه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت بيت الله تنوت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة بالأمن فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على عسكره ما زعم روحه فسألت بلال أين صلى سيد الكائنات كم لهم فقال بين العمودين المقدمين بلغ مخامخ دوستن ومنسكين ما تيوزن نقشات ولا وقت نعم بالله قال ابن مالك من سمع بن عبد الله بن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد بن وعثمان بن طلحة الذي أغلقها عليه دروازة بنك خلق ورمز ضد جوري وما قصر فيها فسألت بلال حين خرجا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على عمودا من يساره وعمودا من يمينه وثلاثة عملة من ورائه جريس كان شاطر عاصي وكان البيت يومئذ على 6 أعمال بيت الله تشبه سنة وده في الوجه ورشوي بكي طرف الضوء جس طرف يوقع رست بيزك وين وقال الله اسماعيل بن سليمان قال عمودين اليمين بيت فني خطر طرف يوقع او دريشات جزء ننوتي بدل من بستن يربك امامه دیکھ زیادہ بیان دا ابن عمر رعلوه کہ دے تلاش کی دا حضور مبارک تلزے حسن ابراہیم مدر خالصنا بزمن خالصنا مسلم وقرناتنا عبداللہ کانا اذا دخل کعبہ عبداللہ سے بکعبیت انہو دا تاسو تلاق خی ما شعبی باروان و دا سے مخدع قبل وجه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهري دروازة بإشارة راوس وما شاء حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه شعبي والتبورك قريبا من 3 جزرين بريدة فاصلة نصلى أنت إليمين ذكره يتوخى المكان الذي أخبره بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دبا کوشش کو دعا دے
چې بلال سے برتویلو چې نبی کریم دغه دې موږ کړل یعنی بیت الله کې فرض دی موږ وقال ليس على أحد عباس من صلى في نواحي بيت الشام رواني كان طرف ته موږ کوي وإذا هذا موږ کوم چې نبی کریم موږ راشه په ځای سره دا بور صاحب زړه پاتې دوی یا راځي ورځي والی لا فرق قلات الى الرحمة والبعير والشجر والرحم سترکار سے جوڑ کے کما خامخ ملک کے اوختا کلتے کتا سی راحلہ کتا والبعير اوختا والشجر انتا والرحم او کتا راحلہ بارگیر اوخا چبارن پی فروتی یابتے کتا پرتے او بعیر خالی شاہ اوخ او انا ورحم دا کم ستونه چې نبی کریم نه ثابتې دي هغه ذکر کړي څه اختلاف پکې نشته الناس ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته دبا فقلنو چوک روخا ويصلي اليها غير به مقام دبري او سر ته نه کوم لا ته به مقام کو قلت فرایت اذا حبت الركع كقاف او خان بنوي تلبو